او بل کنده دا په جهنم کې چې هغې ته فلق ویل کېږي. قل اعوذ برب الفلق، ووایه ای پیغمبره زه پناه غواړم په رب د فلق باندې. فلق د الله صفت هم دی او دا یو کنده ده په جهنم کې. عمر بن عبسه رضی الله عنه فرمایي دا داسې کنده ده په جهنم کې. وایي بئر په جهنم، دا په جهنم کې یو کوی دی، خو داسې یو خطرناک کوی دی. یتأذى منه جهنم کما یتأذى منه ابن آدم من جهنم. وایي د دې نه د عام جهنم داسې په تکلیف کې کېږي لکه څنګه چې د ابن آدم بچي دی د جهنم نه څه کېږي هغه په تکلیف کې کېږي. ښه دې کندې له به څوک ځي؟ قرآن کې الله فرمایي من شر ما خلق، یا الله زه په تا پورې پناه غواړم د شر د ما خلق نه. نو مطلب دا دی هغه خلک چې هغه شرین دي مسلمانانو تکلیفونه ورکوي دې له به هغه خلک ورځي. بیا الله فرمایي دې له به هغه جنکۍ ورځي چې هغه جادوګري دي او هغه هلکان چې هغه جادو کوي په دنیا کې. او درېم نمبر کې به د کندې له هغه خلک ورځي چې هغه حاسدین دي، حسد کوونکي دي. ومن شر حاسد اذا حسد، هغه خلک به ورځي چې هغه حسد کوي. نو حسدګر خلک به چې کوم دی د کندې ته څه کېږي هغه ورلوېږي. کعب الاحبار رحمه الله د یهودو یو عالم دی، د عمر رضی الله عنه په وخت کې ایمان راوړی دی. نو دا یو ځل د یهودو کلیسا ته راغی، یهودو ته وایي چې دا موږ کوم عمل کوو دا څنګه دی؟ کعب الاحبار ورته وایي احسن عملا عندکم، وایي تاسو سره چې دا کوم عمل دی ستاسو دا ګمان دی چې موږ ډېر ښایسته عمل کوو، ستاسو په نظم باندې دا ښایسته دی. خو زه تاسو ته یوه خبره کوم، واضل قوما، تاسو یو ګمراه قوم یاستئ. او بیا ورته ویل جعل الله لکم فلقا، الله رب العالمین ستاسو دپاره فلق کنده ګرځولې ده. یهود ورته ویل چې دا فلق څه ته ویلی کېږي؟ هغې ورته ویل چې بیتون په جهنم، دا په جهنم کې یو کور دی. اذا فتح صاح جميع اهل النار من شدة الحر، وای دا داسې یو کنده په جهنم کې کله چې معمولین دا راکولاو شي نو په دې جهنم کې چې څومره انسانان هغه پراته دي هغه به چغې وایي الله ته چې الله موږ نه چې کوم د فلق کنده د فلق کندې ګرمي هغه بنده کړي. دا موږ چې په کوم جهنم کې پراته دي دا زموږ دپاره کافي دی، یا الله د فلق کندې ګرمي زموږ نه څه کړي هغه رانه بنده کړي. دا دومره ګرمه ده او دومره ګرم کویلی ده. او یو بله کنده ده چې هغې ته ویل کېږي جب الحزن، چې هغه د غمونو د تکلیفونو کنده ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تعوذوا بالله من جب الحزن، تاسو په الله پورې پناه وغواړئ د جب الحزن کندې نه. صحابه کرام تپوس کوي وما جب الحزن یا رسول الله، او څه دغه جب الحزن کنده چې موږ په الله پورې د هغې نه پناه وغواړو. یو روایت کې دا راغلي دي وایي عام جهنم ته 100 کرته پناه غواړي، بل روایت کې راغلي 400 کرته ته پناه غواړي. بعضې محدثینو په دې باندې کلام کوي چې دا حدیث ضعیف دی، خو لیکن اهل العلم دا ویلي چې دا روایت صحیح بالمعنا دی. نو معنا دا چې ګوره موږ به ټول داسې وایو اللهم انا نعوذ بک من جب الحزن، یا الله ته موږ له پناه راکړې د جب الحزن د کندې نه دې نه وساتې، دا د غمونو او تکلیفونو کنده ده. رسول الله موږ ته دا خبره کړې موږ ته الله رب العالمین پورې پناه غواړو. خالی جب الحزن کندې ته به څوک لیږي؟ القراؤون المراؤون، دله به هغه قاریان ورځي چې هغې د شهرت دپاره دنیا کې عمل کړی دی. دله به هغه علما ورځي چې کار یې کړی دی او عمل یې کړی دی خو د شهرت دپاره یې کړی دی. دغه خلک به دې کندې له هغه ورځي. نو دا خطرناکه خبره ده. د دې وجې نه محمد ابن بکر رحمه الله د سفیان ثوري رحمه الله نه نقل کړی دی، او ابن رجب رحمه الله دا قول په التخویف من النار کې هغه نقل کړی دی. او دا خبره کړې ده چې دله به هغه خلک ورځي القراؤون الزائرون للملوک، هغه قارن به دې کندې له هغه ورځي چې هغه په دنیا کې چې دي ملاقات کوونکي د باچاهانو او درنګه منډه وهونکي دي په وظیفو پسې، او دغه رنګ چې دلته ماته وظیفه میلاو شي او هلته ماته وظیفه هغه میلاو شي. دې پسې چې څوک منډې وایي دې کندې ته به دغه خلک څه کېږي؟ دغه خلک به او هغه ورلوېږي دې کندې ته. د دې وجې نه زموږ د امت چې کوم سلف صالحینو هغوی به چې کوم دی د وظیفو نه هغه ځان ساته، وظیفې به چې کوم دی هغوی نه کولې، ځان به یې ترې نه هغه ساته. په زور به باچاهان راتله او هغوی ته به یې څه کول؟ هغوی ته به یې زاري کوله. او دغه رنګ په بل روایت کې راغلي چې په جهنم کې یو کنده ده چې هغې کرت عام جهنم هغه پناه غواړي، هغه جهنم هغې کرت پناه غواړي. دغه کندې له به څوک ځي؟ القراؤون، هغه قارین به له ورځي الزائرون للملوک چې هغه ملاقات کوونکي د دې باچاهانو سره او د وظیفو دپاره منډې وهونکي دي. دغه خلک به دې کندې څه کېږي؟ دغه به ورځي. زموږ سلف صالحینو به چې کوم دی د وظیفو نه هغه ځان ساته، وظیفې به زموږ سلف صالحینو نه خوښولې او نه به یې کولې. په زوره باچاهان راتله او په هغې باندې به یې څه کولې؟ زارۍ نه به یې کول چې لږ څه موږ سره قاضیتوب وکړه. د دې وجې نه عمر رضی الله عنه وفرمایل وی هغه مردار مچ هغه مردار مچ چې په مرداره باندې ناست دی، وایي دا د هغې عالم او قاري نه غوره دی او بهتره دی چې هغه څه کوي؟ هغه په دنیا کې په وظیفو پسې ګرځي. اوس به ځان ته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلکي وایي او منډې به وایي په وظیفو پسې. زویمه که دا اسلامي خلک یي او درنکه غیر اسلامي خلک یي د هغې سره وظیفې کول هغه پکار نه دي، ځان ترې ساتل هغه پکار دي. د دې وجې نه امام شافعي امام احمد بن حنبل رحمه الله په باره کې دا راغلي دي او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باره کې هم دا راغلي دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه
یو قاضي مړ شو بچا پسې جواب راولېږه وایي راشه زموږ سره قضا وکړه هغه ورته وایي چې بس زما کار د قضا سره نشته دی هغه بچا پسې خلک راولېږه او دا یې ونیو او په جیل کې یې تر دې جنازې د جیل نه ووته د امام احمد بن حنبل باره کې دا راغلي چې د یمن بادشاه د امام شافعي رحمت الله علیه نه دا مطالبه وکړه چې ته راشه زموږ دپاره چې کوم دی یو قاضي ته ضرورت دی یو قاضي راله وګوره هغه راغی امام احمد بن حنبل ته وایي چې په یمن کې قضا ته ضرورت دی او که ته را قاضیتوب وکړې نو ډېر ښه کار به وکړې امام احمد بن حنبل ورته وایي لولا العلم ما کلمتک ابدا یا شیخ که چېرته زما د علم د زده کولو خبره نه وي او زما حاجت تا ته نه وي د علم نو ما به تا سره تر قیامته پورې خبرې نه وي کړې ورته په ما باندې د ظالمانانو بچاهانو د لاندې قضا هغه کې نو زموږ سلف صالحینو به د قضا نه څه ساته د قضا نه بیا غزان ساته په کار ده چې موږ تاسو هم دغې وظایفو نه هغه ځان وساتو